یوه داسې لویه ګناه ده او خطرناکه ګناه ده چې ډېر کسان پاخته دي او دوی خبر هم نه ده چې دا څونه غټه ګناه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای لا يدخل الجنة قاطع. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای هغه کس چې قرابت پرې کوي، حوصله رحمي نه کوي او د قریبانو سره سلام بندوي او اړیکې بندوي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه کس به جنت ته داخل نشي. هغه څوک چې هغه د خپل قریبانو څخه قرابت پرې کوي، قرابت ورسره ختموي او د قریبانو سره سلام دعا بندوي، خبرې نه ورسره کوي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنة قاطع. دا کس به جنت ته داخل نشي چې هغه قرابت ختموي، هغه رشتهداري ختموي، دا به جنت ته نشي داخل. دا ډیره سخته ګناه ده. داسې ډېر کسان شته چې په دې ګناه اخته دي خو دوی په خبر نه دي چې دا څونه غټه ګناه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کس به جنت ته نشي داخل. په لږ شي باندې دی د قریب څخه سلام بندوي او ناسته ولاړه بندوي، خبرې نه ورسره کوي، یا د کوچني په سر باندې سره مرور وي یا د میلمستیا په سر باندې سره مرور وي، چې د اوس څخه پوښتنه وکړي چې ته دوه ولې سلام نه سره لرئ، نو دی وایي زما کوچنی راوهلی و، د یو کوچني پر سر باندې دی د قریبه څخه سلام دعا بند کړی او دا ډیره سخته ګناه لري. او چې بل ته بیا ووایي چې ته ولې مرور یې له دا بله کس څخه، نو دی به درته ووایي د ډوډۍ کړې وه، خلک یې راغوښتي وو، ما ترې ست نه و کړی، نو زه یې دغه یې پرېښی وم، په دې ځن مرور یم. د یوه ګوله ډوډۍ په وجه دی له خپله قریبه څخه قرابت پرېښی ده، سلام یې بند کړی ده او په دونه سخته ګناه کې اخته ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا سړی به جنت ته داخل نشي. او بل ته چې بیا وایي، یو بل کس ته چې بیا وایي، دریم ته ته بیا په چی شي مرور یې، دی بیا وایي زما شادي وه یا ما ډوډۍ کړې وه نو ما دته ست وکئ، دی ما ته نه رالی زما شادي ته یا زما دعوت ته نه رالی، دی پر موږ باندې لویی کوي، دی خان صاحب ده، دی سرمایه داره ده، دی خاني کوي پر موږ باندې، زموږ غریبانو ډوډۍ نه خوري، نو په دې وجه ما له ده څخه سلام بند کړی ده. نو دلته هم دا یوه ګوله ډوډۍ راله، نو پر دا یوه ګوله ډوډۍ باندې تاسې ځانونه جهنم ته مه اچوئ. یو وایي ما ترې ست نه ده کړی په دې مرور یم، چې بل یو کس ته بیا ووایي، هغه بیا وایي ما ست ورته وکئ، دی نه رالی پر ما باندې لویي کوي، پر دې مرور یم. نو داسې مه کوئ چې په اسمازې لږ شي باندې تاسې خپل د قریبانو سره سلام او خبرې مې بندې کړې وي. دا یاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنة قاطع. دا سړی به جنت ته نشي داخل چې څوک قطع رحمي کوي، د خپلو قریبانو څخه قرابت کوي، قرابت پرې کوي، نو دا کس به جنت ته داخل نشي. دا ډیره سخته ګناه ده چې داسې وینې درې کسان به سره خوشحالي، څلورم کس سره مرور وي، له پنځو کسو سره به خبرې کوي، شپږم کس سره به هغه سړی سلام دعا نه لري. ولې د الله ولې؟ دا خو نه ده جایز چې یو مسلمان او ورور سره ستا سلام او دعا بند وي. داسې مه کوئ. او بیا خاص د خپلو قریبانو سره